ترمذی کې روایت ته رسول الله فرمایي چې اودس په اول کې بسم الله وایي. دریم امام مسلم او امام ترمذی روایت را نقل کړی دی غسل یدین 3 مرات قبل ادخالهما الاناء یو سړی د خپل لاس په لوهي کې داخلي دغه مخ کې 3 کرت به د اومنځلې شي. څلورم دا چې انسان په مزمزه باندې شروع کې او د قشن د استنشاق باندې قبل غسل وجهه معنا چې کله ته مخ منځي د منځنه مخ کې اول په خله کې او با شول او د نور سبب د پوزه کې او به د مخ احتمام. پنځم علماء دا خبره ذکر کړې ده 3 کرت د پوزه صفا کول. مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي چې کله روچت شو احدکم بتاسو کې او کس د خپل خوب نه او دس کوي نو د پوزه 3 کر دفاع کوي په ان الشیطان یبیتو زکه د ابلیس شری د شپتی رید د پوزه په ورسنی ایسه کې خیشوم کی ابلیس بدل د تیری نو کله چې سړی پوزه صفاګه په اوداسه کې نو تاکید دی دا وږي چې 3 کرته او سخت صفائی سره د ابلیس هغه اثرات د رسول الله حدیث موافق دا باید ختم شي. امام بخاری او مسلم دا روایت نقل کړی دی او د قشن دارمی کې هم دی مشکات کې هم دی چې انسان به د پوزه صفاګه 3 کرت خو ګوره په چپ لاس باندې کله ځبل نه وروړي. ځکه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله په داخله سره د طعام خوراک او څښاک دي چې لپاره استعمالوه او چې کوم ضروري شی به لړ کولو ناغه په دې چپ لاس باندې وم سنت ده. امام بخاری روایت نقل کړی بروي د عبد الله بن عباس چې انسان به د خله کې اوبه اچو یا د قشن د بوزه کې نو په دې خلاص باندې به شروع کوي خو لیکن صفائی د چپ د پوزه به په چپ لاس باندې په کار ده. طبعا انسان چې اوبه شو د خله له خلاص په د قشن د پوزه ده لیکن استعمال شکل به کیږي او صفائی د کیږي به په چپ لاس باندې نو اچول په دې خلاص باندې اوجلا او د قشن خلیلا. اتم سنت حدیث بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم من کف واحده د دې یو ورغینه به ام خلیلا او باشر ام پوجلا ان شاء الله ورسره برشي چې یو کړه سړی خلګه وبو واچوي بیا لا پراډه کې به واچوي بیا لا پراواچو راډه کې به خلیلا بیا لا پراواچو دی پوجلا او به پوجلا لیکن د شي طریقه راغلی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کړه داله پراډه کړی دا یو کړه خلیلا نشي کړي متصل به پوجلا پورته کړی لري. دم سنت طریقه را کله بده من عمل وکړه دی وب کمی دی یا به تور مثال شته ډېری دا غيو لا پچ تار اډه کړه څنګه چې خلیل او بو واښولې د دې اچول سره متصل لګ د لاس پرده کول ترڅو پورې پوزه کې د او بور داخلي شي. مسند احمد کې روایت امام نسائی نقل کړی دی السواق عند المزمزه سړی چې کله بده خله کې او بو واښو نو بده وخت کې مسواک استعمالول. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې کزما په امت باندې چرتګران نه وینم ما بده له امر کړی په مسواک ولا باندې ما کول وزو ان دهر او د سره نو دا د خلی سره تعلق لري چې خله کې د او بو واښولې دغه نورن سبه مسواک استعمالول. عبد الله بن عمر بری وکه به خودلو چې نبی صلی الله علیه وسلم با ګیره خلال ولا نو سړی بل د شیول په وبره والی د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مبارکه طریقه دا و چې د ګیری د لاندې طرف لبه کی خو دی او به برسه د ګیره وسره وژړه خوله دا ګوته به ورډنه نه کړی. امام ترمذی راوي ذکر کړي وکانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل ګیره مبارکه خلال ولا فی الوضوء په داس کې کې په سنت طریقه باندې غدا چې د مخ کی طرف د سر نه به شروع کی تر 60 پوري او بیرته راو پښې د مخ طریقې لکه دقه معنا او کیفیت امام بخاری رحمت الله علیه کې خپل کتاب کې ذکر کړی دی. ډیر انسانانو سره خولي اوچته کې چې بل سر باندې لاس راکاږي سنت طریقه دا چې د مخ کی طرف نه شروع کول وروسته بوتل او بیرته بیراتل مخله چې کوم ځنه د شروع کړي د اغیز الله سونه واپس کول د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مبارک عمل امام بخاری نقل کړی دی. دولسم سنت طریقه به داس کړه چې انسان دا ټول سر لاندې کوي مسک او درلسمه لکه څنګه چې نور اندامونه سړې درې کرتی مینځي نو کله کله دا مسم درې کرت کول پکار دي. د روایت فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی ذکر کړی دی ابن ابي شيبه کې ذکر شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د سر مبارک باندې درې کرتی د لاس کش کې به کش کې به کش کې عام اندامونه خدای کرتی مینځو او احیانا کله لیکن عامه طریقه چې کله سړی سنت طریقې سره او داس کوي نو به بر سر باندې چې مسکه څو کرت بزاس سره کوي طریقه په اودس کې دا د مشکات کې روایت ته مسح الاذنین
د وګونو مسه کول ام ظاهر ام د قشم باطن لکه دا ګوته دا سړی بری ظاهر کې وردن نه کیو دا کټه ګوته په د پاسا ډیر انسان هغه د ظاهر کې باطن پری دی او باز باطن کې هغه ظاهر پری دی حدیث کې راځي چې انسان به د خپل پو او د لاسونو د ګوتو خلال کې حتی باز روایت کې درغلي دی چې کله انسان او داس کې په دې وخت کې د داخلال ونه کې بالکل سره او داس مونش نبی صلی الله علیه وسلم سړي له ویلې جو خلل خلال والے راوکا بین الاصابع ما بین د ګوتو کې رجلې کستا د پو د قشند دی لاسونو امام ترمذی رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی چې د چپ لاس په دې کچا وړه ګوته باندې د خلال پکار دی یو طرف وه چې دې ځل ورسېږي به بل طرف باندې نو دلیل به دې باندې چې د پو او د لاسونو د دواړو ګوتو خلال او خلالول به د چپ لاس په هغه وړه ګوته باندې د قشم نه امام ترمذی نقل کړی د محمد رسول الله خپل عمل سمې روایت نقل کړی دی چې انسان کله شروع کې به د خلال باندې په کی طرف باندې شروع کی وجه دا وا چې د محمد رسول الله عادت مبارک دا و چې کله باغ سپلې استعمالول او د قشم وکته به ګمن زول یا به او داس کول یا به نور کم کارونه و نو کوشش به دا کو چې په کم طرف باندې شروع کی د کی طرف باندې دلیل به دې باندې کچا پر چپ طرف باندې شروع کې سو منعت بنی خو لیکن سنت دار چې په کی طرف باندې بشره روانه دل پکار دي چې انسان د اندامونو مینځي د یو نه نیولې تر 3 کرتو پورې دا منځلش څه مطلب مخ دې لا سن دي کې دي یو کرتم د رسول الله نقل راغلي دي دو کرتم راغلي دي 3 کرتم راغلي دي درونه بزیت منځ نه رسول الله فرمایي کې سړی د درې په دې غاړه باندې ناس ولې نه او چې کله د درونه د خبره ورواړه ولا دا سړی ظالم شو او د برید نه اوختل وکړه یو کرت منځلې شي دو کرت منځلې شو 3 کرت دا به اشاره ده خبره ده کو به چرته کمی انسان یو کړی د خپل مخ منځلو لاسونه منځلو کې منځلو سره مسکه بشي سم منعت پینشته مشکات کې دا روایت دی رات په مکه چې لکه مخ درې کرته ورته تاسو څنګه دا یو کرته وکي تاسو څنګه دا دوه کرته وکي دا محمد رسول الله سنت دی یو کرت اندام دوه کرت او درې کرت او بوله ګوره ملګرو لګوره دغه موافق خپل عمل کوا د دریونه به اخو اوړینا چې انسان دی ایواله پر واخلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې باب خود لري باب ثابت په بیان د مخ منځلو په لاسونه باندې دی ویل خنه ایواله په کې معنا دا اوبر حواله دا بل سره بیرته به یوځي کا ایسه به مخ باندې سره واچي په طریقه خو ان شاء الله پوه شوي چې سړی به د لاس کې اوبر حوالی او دا لاس به د سره یوځي کې د خپل مخ لره ورشي په هغه باندې بهونه کومک والی کچا د شریک ډک کړه ام سو منعت بنی خو لیکن کدا یو لاس د شورلان دکی او په دې کې اوبر واخسته او دا بل لاس سره یوځي کې او خپل مخ سره یوځي کړه دا محمد رسول الله خپل عمل لې دغه به ان شاء الله خیری امام بخاری په باب خود لري او به براوچوي په دې کې په باندې درې کرت دغه نور سبب به چپ په باندې درې کرت خېخ په درې کرت چپ په درې کرت ابو داود کې حدیث امام ترمذی باندې نقل کړی دی په صحیح سند باندې و اسباغ الوضوء کوم شی باندې چې تعالی محمد رسول الله امر کړی پاږي کې پوراواله وجداوا چې ورځ د الله نبی د عملګری وکاته هغه چې لګي په وبو باندې وکړه کې او منځلې خود شلک سره معمولی غونډه چې پاتې شوې دي خنګرو بجلک او ګټه سره د الله نبی ویل شي برباد شي د انسانان شاو داس کې او داسونه ته وچ پاتې شي مخ منځي کلاس منځي کپکی منځي کوشش ودا کوي چې پوره طریقې سره یې منځي پوره طریقه دا معنی چې د غټول اندامونه لاندې شي امام ابو داود یو روایت نقل کړی دی چې خلال د ګيري دا خو سنت طریقه دا خو لیکن طریقه به دی چې انسان په لاس کې اوبره واخلي او د ځنې لاندې کې دغه نور څه به خلال وکي خلال مستقل شو د اوبره خسر مستقل امام ترمذی نه صحیح روایت نقل کړی دی دا او د څه چې کوم وګورو صفات شو او روزه نه نو اغه سکل پکار دی یو روایت کې راځي علي سے بوچ شو داسنه کوم وبچ اضافه به غیر واخه سه وېس کړي او دا بده شهل کې شو ولاړو به ملګر ته ویلې وې زدا خو غنم چې تاسو د محمد رسول الله او د سو خایمه چې هغه او د څنګه لري چې کله به او د سو کې نو به لک زره وب بدله پکې راواخ شي وب درې د کې نسلونه او د مبارک وب به خپل خپل راواچلو بعد دغه نور سره به تیر کړي او د شریک له وکي دغه نور سره ولا په وبره خصل او به خپل کې اشول چې دا سنت اوس اکثر انسانانو کې ورګ دغشته دی نه چې کله د سر مسکې نو دقه زیونه شدغان شه دی ویل شي دا عمر سره مسکې لکه روایت کې راځي یو زنانه رسول الله ورته چې کله او داس کوونه د خپل سره مسکه چې کوم مخکې طرف له حکم رستا او به وګونه مسره مسکړه خو لیکن د قضیه مسره د شي مسکه او دا طرف مسره د شي مسکړه به دې طریقه خو ان شاء الله پوه شوي د مخکې طرف نه بلاسونه شروع کی 60 پوری د غیزنه بیرته مخې راشي د وګونو مسم دا او به د بغل باندې چې کوم وکتري هغه باندې لاس راخل
ابو داود کې دا روایت د امام ترمذی صاحب د مشکات اول جلد 314 نمبر صفحه کې دا نقل کړی دی یو باندې شي د محمد رسول الله صلی الله علیه او د شي برکت دې پوښتنه کې اشاره رسول الله او د نو درې کړه ورته خو دو به ورته ویل چې ګوره او د پرې طریقه دی فمن زاد علی هذا چا چې بده باندې زیاتواله وکي د دریونه خبره اضافه کړه دې شړي ګناه وکړه تجاوز وکي او ظلم وکي اگر کله درې په خوا کې ولې نه ناس اگر کله لختي د قشن د بمبه خوا کې ول نه ناس نسائی ابن ماجه کې دا روایت راغلی دی مسند احمد کې روایت ابو داود نقل کړی دی رسول الله فرمایي وې په دې امت کې برسه خلک راشي چې هغه کله دعاګانې کوي او د قشن او د سونه کې نو په دې کې ډېرې زیاتواله کوي اندامونه د درونه زیات څنګه او د سوګي نو دا به خپل اندامونه به وچینه وجدا دا ترڅو پورې چې دا انسان بر بدن باندې پراتی او وچی ویني دا انسان له دعا غواړي چې ربا دا سره معاف کا ولې بعض روایتو کې دا راغلي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له وټوټاوه یو د سپاګ باندې جن پاک چې کله به هغه او د سوګي نو بعد دغه نه به په هغه باندې د خپل بدن مبارک وچولو کله ودا تر لکیږي په ورځ قیامت او کله چې داغه وچولو نو ظاهر دا معنی چې په وړي کې وچول په کار نه دي او په شمه کې وچول شته دویم قول دا چې دی وچول په کار نه دي خو چې په کوم ځای کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه رد کړی دا وی وچول په کار دي خو چې کوم ځای کې رسول الله هغه ټوټه رد کړه وجه دا چې هغه پوری څه خیرن خته و خو بنا پر هر تقدیر کله اندامونه وچوا او کله اندامونه مو وچوا دې تر دې دوه حدیث باندې عمل نشي دغه نور سبداوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك معنی دا پاکی د تعالی یا الله ټول صفاتونه د کمال تعالی دي زګوي په دې کوم چې حقدار د بندګي بل هیڅ نشي سوا ستانه بخنه غواړم الله تعالی مې رجوع کړي